السلام علیکم. امید کوم چې روغ جوړ به نن زموږ ټاپک چې کوم دی موږ به ډسکس کوو اکاونټینګ سایکل. څنګه چې د نوم نه تاسو ته پته لګي اکاونټینګ سایکل دا به یو داسې سایکل چې په دې کې موږ څه کوو اکاونټینګ کوو. راځو خپل ټاپک طرف ته. د ټولو نه اول به چې کوم اکاونټینګ سایکل تاسو زده کوئ پکار د دې نه مخکې تاسو ته بیسک اکاونټینګ ټرمینالوجیز وغیره یاد دي. څه به موږ په دې کلاس کې ډسکس کوو او څه بیسک چې کوم دي چې هغه تاسو ته یاد وي نو ښه به ستاسو انډرسټینډینګ وشي. د ټولو نه پیله به چې کوم دی په اکاونټینګ سایکل کې موږ به یو ټرانزیکشن راکړی، هغه هر قسمه ټرانزیکشن کیږي کیدای شي نو موږ به څه کوو هغه ټرانزیکشن حساب کتاب به کوو، هغه به ځان څه لیکو. فرسٹ اف آل به څه ټرانزیکشن به ځان څه موږ لیکو. ټرانزیکشن چې کوم موږ لیکو هغې ته ډی بوک هم ویلی شي، جرنل هم ورته ویلی شي. جرنل دا رو ته رو ډسکس کوو، ټوټل دا به ډسکس کوو، دې پسې بعد نور ډسکس کوو. خو ټولو نه پیله په اکاونټینګ سایکل تاسو ځان پوه کړئ چې دا کار څنګه کوي او دا څه شي. د جنرال کې به چې کوم دی موږ به یو ټرانزیکشن راکړی، موږ به د هغه ریکارډ وکړو په ډبل انټري سیسټم کې. ډیبټ به د ډیبټ لاندې ولیکو، کریډټ به د کریډټ لاندې ولیکو. د هغې نه پس چې کله دا موږ ولیکو بیا به د هغې نه بعد موږ څه جوړو، راځو به موږ لیجر طرف ته. په لیجر کې به بیا چې کله موږ په جنرال کې کوم خاص اکاونټونه جوړ کړي، کیش اکاونټ، کیپټل اکاونټ، انکم اکاونټ یا سیلز اکاونټ وغیره وغیره نور موږ جوړ کړي، نو په لیجر کې به موږ د دغه خاص هر یو اکاونټ چې څومره ټرانزیکشن شوي هغه به موږ جدا جدا په څه کې ولیکو، په لیجر کې ولیکو. د لیجر نه پس به زموږ راځي ټرایل بیلنس. په ټرایل بیلنس کې به موږ څه کوو چې څومره په دې لیجرو کې موږ انټریانې کړې وې، د دې چې کوم ریکارډ وغیره موږ راوړی و لیجر ته، نو دغه لیجر نه به موږ ټوټل ریکارډ څه ته راوړو، ټرایل بیلنس ته. مطلب کیپټل به د کیپټل والا سره راوړو، نور چې څومره سیل وغیره ټوټل به راوړو هغه به راشي ټرایل بیلنس ته. په ټرایل بیلنس کې موږ ته ټوټل یو حساب راوځي چې کریډټ به د کریډټ برابر وي او ډیبټ به د ډیبټ برابر وي. بیا به د ټرایل بیلنس نه بعد موږ څه ته راشو، ایډجسټډ ټرایل بیلنس ته. ایډجسټمنټ یا ایډجسټډ ټرایل بیلنس هر یو هم تاسو ویلی شئ چې کوم یو درته ټیک ښکاري. په دې کې موږ داسې کوو که چېرته کریډټ د ډیبټ برابر نه راځي نو موږ به دغه غلطي وغیره وباسو او موږ به دغه برابر راولو. بیا به د دې نه بعد زموږ سره څه راځي، فاینانشل سټیټمنټ. فاینانشل سټیټمنټ زموږ سره راشي. فاینانشل سټیټمنټ چې کوم دی موږ سره ټوټل ریکارډ راشي د بزنس چې کوم ټرایل بیلنس موږ جوړ کړی د هغې نه بعد زموږ سره د بزنس ټوټل ریکارډ په څه کې راشي، په فاینانشل سټیټمنټ کې. د فاینانشل سټیټمنټ نه بعد بیا زموږ سره راځي انکم سټیټمنټ. انکم سټیټمنټ کې چې کوم دی نو موږ ته بیا پته لګي چې زموږ بزنس په لاس کې تللی دی که زموږ بزنس په پرافټ کې تللی دی، موږ ته ټوټل حساب کتاب څه کېږي پته لګي. اوس چې کوم دی د دې خبرو نه به تاسو ته لږه ډېره اندازه شوي چې اکاونټینګ سایکل څه شی دی. اوس به چې کوم دی موږ دا څو انټریانې د ځان سره اخیستې دي، اوس به دا انټریانې موږ رالو او د دې نه به اول جنرل جوړو، بیا به ترې لیجر جوړو، بیا به ترې ټرایل بیلنس جوړو، بیا به ایډجسټمنټ ټرایل بیلنس یا ایډجسټمنټ به پکې کوو. د هغې نه پس به د فاینانشل سټیټمنټ جوړو او د هغې نه بعد به چې کوم دی نو موږ ګورو چې آیا د بزنس چې کومې ټرانزیکشنې دي په دې ټایم کې د بزنس پرافټ کړی دی او که لاس یې کړی دی. نو موږ راځو فرسټ اف آل جوړو جنرال. د جنرال کې چې تاسو ته د دې خبرې پیله پته وي، جنرال چې کوم دی دا یو ټي شیپ وي او ډیبټ سایډ دې خوا لیکي، داسې یو ټي شیپ وي، دلته دې خوا سیټ ته چې کوم دی ډیبټ لیکي، دې خوا چې کوم دی نو کریډټ لیکي، او دې خوا چې کوم دی نو موږ ډسکرپشن لیکلی، دلته کې چې کوم دی نو ډسکرپشن لیکي، او دې خوا چې کوم دی نو ډیټ وغیره لیکي. اوس چې کوم دی جنرال کې چې کله موږ د ډیټا انټري کوو نو موږ به د څه خبرو خیال ساتو چې موږ ته د ټولو نه پیله پته وي چې موږ به کم ټرانزیکشن په ډیبټ کې لیکو او کم ټرانزیکشن به چې کوم دی نو موږ په کریډټ کې لیکو. نو یو 15 ټرمینالوجي دي دا چې تاسو ته یاد دي
فرست اف آل زموږ سره راځي assets راځي liabilities راځي assets راځي liabilities راځي بل راځي زموږ سره capital راځي بل زموږ سره expense راځي نه expense نه مخکې زموږ سره income راځي چې څنګه هم تاسو یادولی شئ ټیک دی یا زموږ سره څه راځي expense راځي expense راځي asset دی liabilities دی capital دی income دی او expense دی چې هر یو transaction چې وي نو هغه به په دیو کې په یو کې چې کم دی نو راځي نو اوس به مونږ ډیبټ کله لیکو په ډیبټ کې به مونږ کله لیکو چې asset څه و نو مونږ به په ډیبټ کې لیکو چې liabilities کم رااله نو مونږ به ډیبټ کوو که نه سیوا رااله ډیبټ کوو به او په کریډټ کې به کله لیکو assets liabilities capital او income او بل زموږ سره سره expense دی دا به مونږ کله لیکو دا چې کوم assets دی او expense دی چې دا دواړه کله سیوا کېدو دا دواړه چې کله سیوا کېدو نو مونږ به دا په څه کې لیکو په ډیبټ کې به لیکو د هغې نه علاوه چې کوم دا درې واړه دي liabilities دی capital دی income دی چې دا کله کمېدو مونږ به دا په څه کې لیکو په ډیبټ کې به لیکو دغه شانتي مونږ به کریډټ کوو کله چې دلته سیوا کېده دا دواړه نو مونږ ډیبټ کوو اوس چې کله کمیږي نو مونږ یې څه کوو کریډټ کوي او دا دواړه دا درې واړه چې دلته کله کمیده نو مونږ به ډیبټ کوو اوس چې دلته کله سیوا کېږي نو مونږ به یې څه کوو کریډټ کوو ها اوس چا ذهن کې کنفیوژن شي دا ډیبټ او کریډټ دی څه شی ډیبټ او کریډټ دی څه شی debit or credit day no debit what goes into the business in business ته چې کوم پیسې وغیرہ سره راشي نو دا مونږ ډیبټ کوو او کریډټ مونږ کله کوو what goes out چې کوم څه ځي د بزنس نه نو مونږ څه کوو هغه په کریډټ کې لیکو اوس مونږ راځو خپل ټرانزیکشنو طرف ته او مونږ به چې کوم دی نو د هغې نه جنرال جوړو او هغه به چې کوم دی نو مونږ په دې اصولو مطابق انټري کوو که په ډیبټ کې لیکو که په کریډټ کې لیکو مونږ به دې اصولو ته ګورو ښه فرست اف آل چې کوم دی نو زمونږ سره راکړی دی یو ټرانزیکشن یې راکړی دی we started business with cash 2 लाख روپۍ یو کس دی هغه چې کوم دی نو بزنس سٹارټ کو او کیش یې څومره راوړ 2 लाख روپۍ چې کوم دی نو هغه کیش راوړ اوس چې کوم دی دې کس چې بزنس ته کله پیسې راوړي دا کومې پیسې چې کوم کس بزنس ته راوړي دا څه کې راځي دا په کیپیټل کې راځي خو دې کس په کیش کې پیسې راوړي بزنس ته په کیپیټل کې پیسې ورکړي نو موږ به څه ولیکو دا کیش اکاونټ چې کوم د دې کس راغی بزنس ته نو دا به موږ څه کې ولیکو کیش اکاونټ چې کوم دی کیش پیسې راوړي نو دا ایسټ کې راځي که نه نو چې بزنس ته کله ایسټ راوړ نو دا به څه شي ایسټ سیوا شو نو موږ به څه ولیکو موږ به ولیکو چې کیش اکاونټ چې کوم دی دا ډیبټ شو دې خوا به پیسې لیکو ډیبټ کې به پیسې لیکو ساري کیش اکاونټ چې کوم دی دا ډیبټ شو څومره پیسې ورته راوړې 2 लाख روپۍ خو دا چونکې ډبل انټري سیسټم دی او ډبل انټري سیسټم دې ته وایي چې ته کوم څیز څومره ډیبټ کې هغومره به څه کې کریډټ کې نو دې کس چې کوم دی پیسې راوړې 2 लाख روپۍ دا مونږ څه کړې ډیبټ کړې اوس به مونږ څه وکړو دا به کریډټ کوم که نه نو کوم اکاونټ به کریډټ شي دا پیسې چې کوم دي کیپیټل اکاونټ دی نو کیپیټل اکاونټ به د دې سره سره څه شي کیپیټل اکاونټ به څه شي کریډټ شي دا عمره 2 लाख روپۍ به کیپیټل اکاونټ هم څه شي کریډټ شي د دې څه بدلته کې ډیټ لیکو مطلب 1 تاریخ دی 2 تاریخ دی هر څه چې دی نو هغه ډیټ به هم مونږ د دې سره لیکو
بیا چې کوم دی زموږ سره بل یو انټري شوې ده، بل یو ټرانزیکشن موږ له راکړی دی، وایي چې فرنیچر یې واخیستو، پرچیز فرنیچر فار کیش RS 20,000. اوس چې کوم دی دې فرنیچر اخیستی دی د 20,000 روپو. دلته کې به اوس موږ ګورو فرنیچر چې دی اخیستی دی نو دا په څه کې راځي. فرنیچر چې کوم دی دا د بزنس ایسټ دی که نه، او ایسټ هغه واخیستو د 20,000 روپو، نو ایسټ سیوا شو. چې ایسټ سیوا شو نو موږ به فرنیچر اکاونټ څه کړو، دا چې کوم یو انټري وه دا څه شو، کلوز شو. موږ به څه کوو، دلته مثال په طور په 2 ډیټ باندې وغیره دا کار وشو، موږ به څه چالو کړو، فرنیچر اکاونټ به څه کړو، فرنیچر اکاونټ به ډیبټ کړو. ولې چې ایسټ سیوا شو که نه بزنس ته، نو 20,000 روپۍ څه شوې، 20,000 روپۍ چې کوم دی نو ډیبټ شي. خو دا فرنیچر چې اخیستی دی دا یې په کیش باندې اخیستی دی که نه، چې په کیش یې اخیستی دی نو موږ به د کیش اکاونټ څه کړو، موږ به د کیش اکاونټ کریډټ کړو. موږ به د کیش اکاونټ څه کړو، کریډټ کړو. اوس به چې کوم دی د دې نه بعد څه کوو، بل ټرانزیکشن ګورو. بل ټرانزیکشن یې موږ له راکړی دی چې پرچیز ګوډز آن کریډټ فرام علي ټریډرز RS 50,000. د 50,000 روپو چې کوم ګوډز دي نو دا دی د علي ټریډرز نه واخیسته د 50,000 روپو. نو چې کوم پرچیز دی وکړو، کم پرچیز چې د سامانونو وکړو نو دا څه شو، دا خو بزنس ته راغی که نه، چې بزنس ته راغی نو ایسټ سیوا شو. مثال په طور په 3 ډیټ باندې دا شو، نو چې کم ګوډز د پرچیز کړو، کم پرچیز د وکړو نو دا بزنس ته رااله. نو چې بزنس ته کله رااله نو ایسټ سیوا شو. نو پرچیز اکاونټ ته موږ دا څه کړو، پرچیز اکاونټ ته به موږ 50,000 روپۍ ډیبټ کړو. خو دلته کې که موږ وګورو دا سیزونه چې د کوم اخیستي دی په کریډټ باندې اخیستي دي، په قرض باندې اخیستي دي، دا پیسې به چې کوم دی بزنس ورکوي. نو موږ به دا څه کوو، اکاونټ پیبل، موږ به دا پیسې ورکوو. نو دا به څه کوو، موږ ځان سره کریډټ پې کوو. دغه شانتې چې کوم دی موږ بله انټري وسخلو. بلې موږ له څه راکړی دی، سولډ ګوډز فار کیش RS 30,000. د 30,000 روپو چې کوم دی نو د سیل وکړو، د 30,000 روپو د څه وکړو، سیل وکړو. نو چې کوم سیلز د وکړو نو هغه سیل چې کوم دی نو ایسټ چې کوم دی هغه خو خرڅ شو که نه، د چې کوم سیل وکړو نو هغه څه شو، کیش اکاونټ، په کیش باندې پیسې راغلي بزنس ته، چې کیش راغی نو کیش ته ایسټ برابر دی. نو کیش څه شو، کیش اکاونټ دې ته څومره پیسو، 30,000 روپو سیل یې وکړو. 30,000 روپۍ بزنس ته راغلي. خو که موږ وګورو نو چې کوم سیل شوي دي نو هغه خو د بزنس نه لاړه هغه څیزونه که نه، بزنس نه چې څیزونه کله لاړ شي نو ایسټ کم شو. چې ایسټ کم شو نو دا موږ څه کړو، کریډټ پې کړو. او چې موږ بل ټرانزیکشن ته وګورو نو بلکې موږ له څه راکړی دی، سولډ ګوډز آن کریډټ ټو احمد RS 15,000. اوس چې کوم دی نو په کریډټ باندې څیزونه خرڅ کړل دي احمد ته د 100 روپو، د 15,000 روپو. نو اوس چې دغه کمې پیسې دي دغه به بزنس ته راځي که نه، دغه کم سیزونه چې د 15,000 روپو خرڅ کړي دي دا به بزنس ته راځي که نه. اکاونټ ریسیوبل کې به دا موږ ولیکو چې دا به بزنس ته څه کېږي، ډیبټ کېږي، به بزنس ته به دا پیدا کېږي. 5 نمبر انټري کې به موږ څه ولیکو، یا په 5 ډیټ باندې چې کوم دغه وشو نو اکاونټ ریسیوبل، اکاونټ ریسیوبل کې به موږ څه ولیکو، 15,000 روپۍ به موږ ته راځي که نه، دا به موږ ډیبټ کړو. او دغه شانتې چې کوم دی نو زمونږ څیزونه خرڅ شو، سیل وشو، نو سیلز به چې کوم دی نو دا موږ کریډټ کړو. اوس چې کوم دی نو د نورو انټریانو لپاره زه دا جګې دغه کوم پر ما لږ سټاپ. اوس چې کوم دی دا شپږم نمبر چې کوم موږ ټرانزیکشن کوو چې پیډ رینټ RS
5000 5000 روپۍ چې کوم دی رینټ ورکو 5000 چې کوم رینټ دی ورکو نو اوس دا پیسې چې کومې دي دا د بزنس نه لاړې کنه نو کیش اکاونټ به څه شي د رینټ اکاونټ چې کوم دی دا به ډیبټ شي د رینټ اکاونټ چې کوم دی دا به ډیبټ شو 5000 روپۍ او چې کوم دی کیش اکاونټ نه پیسې لاړې نو کیش اکاونټ به موږ څه کو کریډټ کو دغه شانتي اوس چې کوم دی په 7 نمبر انټری کې څه وایي paid RS 25000 to Ali Trader Ali Trader ته چې کوم دی نو 25000 روپۍ ورکړي نو دا پیسې د بزنس نه لاړې نو 25000 روپۍ چې کومې دي دا کریډټ شوې او چې کوم 25000 روپۍ علي ته کمې کریډټ شوې او دا نورې چې کوم دي اکاونټ پیبل اکاونټ چې کوم دی اکاونټ پیبل چې کوم دی دا به مونږ ډیبټ کو او کیش اکاونټ نه پیسې لاړې دا به مونږ څه کو کریډټ به کو اوس چې کوم دی 8 نمبر وایي چې ریسیوډ 10000 فرام احمد نه چې کوم دی اوس چې کوم دی ریسیوډ 10000 فرام احمد اوس چې کوم دی د احمد نه 10000 روپۍ وصول شوې نو کیش چې کوم دی کیش اکاونټ به چې کوم دی مونږ ډیبټ کو 10000 او اکاونټ ریسیوبل مونږ څه کو کریډټ کو اکاونټ ریسیوبل باندې کریډټ کو او نه مونږ څه کو کریډټ کو اوس چې کوم 9 نمبر کې وایي چې paid salaries RS 8000 نو سیلری چې کوم پے کړه نو سیلریز اکاونټ با سیلریز چې کوم دی ایکسپنس دی کنه نو سیلریز اکاونټ با 8000 ډیبټ شي او دې سره سره به چې کوم دی کیش اکاونټ کریډټ شي 8000 9 نمبر چې کوم دی اونر withdrew cash for personal use 5000 اوس چې اونر چې کوم دی نو هغه ډرایینګز راوایستو ډرایینګز هغه ته وایي کوم چې اونر پیسې د بزنس نه راوباسي 5000 روپۍ د بزنس نه وایستې نو موږ به اوس څه وکړو د ډرایینګ اکاونټ د ډرایینګ اکاونټ به موږ څه کوو دا به موږ ډیبټ کو او کیش اکاونټ به څه کو دا به کریډټ کو دا زموږ سره څه جوړ شو دا زموږ سره جرنل جنرال جوړ شو جرنل جنرال اوس به چې کوم دی د دې نه موږ جوړاو لیجر په لیجر کې به اوس څه کاري په لیجر کې به اوس سمپل موږ څه کوو دلته کې چې کوم کیش موږ لیکلی دی دلته کې چې موږ کیپیټل لیکلی دی یا چې کوم دی نو څومره دلته کې موږ انټریانې کړل دي رینټ اکاونټ شو کیش اکاونټ شو اکاونټ پیبل شو یا چې کوم دی کیش اکاونټ شو بیا چې کوم اکاونټ ریسیوبل شو سیلری شو څومره چې کوم اکاونټونه موږ جوړ کړل دي اوس به موږ د دې یو یو جدا جدا څه کوو لیجر جوړو لکه مثال په تور زه اوس د کیش لپاره لیجر جوړوم د کیش لپاره چې اوس موږ لیجر جوړو اوس به موږ څه کوو چې څومره موږ په کیش کې لیکل دي هغه ټوټل به موږ اوس دلته کې جدا لیکو چې په کیش کې اوس څومره راغلي دي هغه به موږ اوس دلته کې څه کوو لیکو دلته کې به چې کوم دی نو ولا ډیټ ورکوم دلته کې به ډسکرپشن وي دلته کې به چې کوم دی نو چې ډیبټ وي چې ډیبټ وي جو ډیبټ به لیکو او چې کریډټ وي څه به لیکو کریډټ به لیکو اوس د ټولو نه پهله موږ ګورو د کیش اکاونټ ته ټول نه پهله چې کوم دی کیش اکاونټ دی او پیسې ورته راغلي دي پیسې څه شوي دي ډیبټ شوي دي د ټول نه پهله چې کوم دی په 1 ډیټ باندې پیسې څه شوي دي کیش اکاونټ ته پیسې څه شوي دي ډیبټ شوي دي خو د څه د وجې نه ډیبټ شوي دي د کیپیټل اکاونټ د وجې نه ډیبټ شوي دي موږ به څه ولیکو فرام کیپیټل د کیپیټل د وجې نه څومره روپۍ ډیبټ شوي دي 2 लाख
اوس چې کوم دی اوس موږ ګورو چې بل کوم کیپیټل اکاونټ دی دلته کې اوس بیا کیش دی په 2 نمبر کې چې کوم دی دلته کې چې کوم دی کیش اکاونټ دی هغه کریډټ شوی دی کریډټ شوی دی خو د څه د وجې نه کریډټ شوی دی د فرنیچر د وجې نه نو څه شوی دی ټو فرنیچر کله چې کریډټ شوی نو ټو به لیکو خواته چې ورڅه کم ورسئ د هغې د وجې نه او کله چې ډیبټ شوی نو بیا به پرام لیکو خواته چې ورڅه کم ورسئ لاندې یا باندې د هغې د وجې نه اوس څه شوی دی پرامسن د فرنیچر د وجې نه څه شوی دی کریډټ شوی دی د فرنیچر د وجې نه څه شوی دی اوس دا کریډټ شوی دی څومره کریډټ شوی دی 20,000 اوس چې کوم دی نو کیش دلته کې نور نشته دی دلته کې کیش اکاونټ څه شوی دی ډیبټ شوی دی خو د څه د وجې ډیبټ شوی دی د سیل د وجې 3 نمبر سره فرام سیلز د سیل د وجې څه شوی دی ډیبټ شوی دی څومره ډیبټ شوی دی 30,000 روپۍ 30,000 روپۍ د سیل د وجې نه څه شوی دی ډیبټ شوی دی اوس چې کوم دی کیش اکاونټ دلته کې نشته دلته کې چې کوم دی نو بیا چې کوم دی کیش اکاونټ کریډټ شوی دی څه د وجې کریډټ شوی دی رینټ د وجې نه نو 2 6 نمبر یا په 6 ریټ 2 رینټ څومره دی 5,000 اوس چې کوم دی نو زموږ سره دغه وشو رینټ والا وشو اوس دلته کې بیا چې کوم دی نو د اکاونټ پیبل د وجې نه کریډټ شوی دی اکاونټ پیبل کمې پیسې به چې موږ ورکو دې د وجې نه څومره کریډټ شوی دی 25,000 7 نمبر وشو بل کیس چې کوم دی بل کیس چې کوم دی په 8 نمبر دی 8 نمبر کیس چې کوم دی نو هغه ډیبټ شوی دی د څه د وجې ډیبټ شوی اکاونټ ریسیوبل کله ډیبټ شي پرام به لیکو پرام اکاونټ ریسیوبل څومره ډیبټ شوی دی 10,000 روپۍ بیا چې بل کیش اکاونټ دی بل کیش اکاونټ چې کوم دی نو هغه دی اکاونټ ریسیوبل بل کیش اکاونټ چې کوم دی دا 9 نمبر دی دا کریډټ شوی دی د څه د وجې 2 سیلریز سیلریز ته څومره شوی دی کریډټ شوی دی 8,000 بل څه دی زموږ سره 10 نمبر 2 سیلریز 10 نمبر زموږ سره څه دی دا زموږ سره کریډټ شوی دی څه ته 2 ډرایینګز څومره کریډټ شوی دی 5,000 اوس چې کوم دی دا موږ اکاونټ کوو چې دا دواړه ټیک راځي او کنه یو شان راځي او کنه راځي نو 2 लाख جمع 30,000 2,30,000 دا چې کله اوس موږ جمع کو 2,30,000 او 10,000 2,40,000 2,40,000 د دې سایډ نه راغی او د دې نه راځي تقریبا 63,000 25,000 35,000 8 او 5 63,000 نو دې نه چې کله اوس موږ دا منفي کو 2,40,000 نه چې 63,000 منفي کړو زموږ سره ټوټل راځي 1,77,000 1,77,000 چې کوم دی دا زموږ سره اوس په ډیبټ سایډ باندې ټوټل پاتې شو اوس به چې کوم دی دغه شان لیجر دا چې کوم دی دا کیش لپاره موږ لیجر جوړ کو اوس به بل لیجر موږ جوړو د رینټ اکاونټ لپاره بل به جوړو دغه شان اکاونټ ریسیوبل دی کې چې څومره اکاونټونه استعمال شوي دي د ټولو لپاره به موږ څه جوړو اوس لیجر به جوړو ها دا انټریان باندې په سٹارټ شو
خدا چې کم دی نو اوس مونږ لیجرې جوړې کړې د دې هر یو اکاونټ له مطلب چې کم کیش اکاونټ و د هغه هم ټوټل چې څومره انټریانې شوي وي د جنرل هم راواغېستې هغه هم دلته کې وکړئ بیا هم چې کم دی د کیپیټل اکاونټ چې څومره شوي وي هغه هم راواغېستې دغه شان فرنیچر او پرچیز اکاونټ او سیلز اکاونټ او اکاونټ پیبل او اکاونټ ریسیویبل او رینټ او دغه شان سیلریز او ډرایینګ دغه ټوټل زموږ سره څه شو راغله اوس به چې کم دی مونږ څه کوو اوس به د دې نه مونږ د لیجر نه بعد به مونږ څه جوړو د دې نه به مونږ اوس ټرایل بیلنس جوړو راځو مونږ ټرایل بیلنس طرف ته څه چې کوم دی د جرنل امید کوم په دې باندې پوه شوي یئ په ډیبټ کریډټ چې مونږ څنګه لیکو وغیره ښه ساري چونکې د مایک کار پرېښلی و نو دې وجې نه د وایس اوور پرې ریکارډ کومه اوس به چې کوم مونږ لیجرې جوړې کړې وې د هر یو اکاونټ دپاره جدا جدا لیجر کله مونږ ساس کړی اوس مونږ څه کوو دقه لیجر ډیټا وړو او ټرایل بیلنس ترې جوړو نو اوس به مونږ څه کوو داسې به نه کوو چې کوم یوه ډیټا مونږ ډیبټ او کریډټ کې لیکلې وه هغه وړو ټرایل بیلنس کې لیکو بلکې مونږ به څه کوو ټوټل به دلته کې دا کم اکاونټونه چې مونږ جوړ کړي دغه اکاونټونه به په ټرایل بیلنس کې ټوټل ولیکو او بیا به څه کوو د هغوی نه چې کوم ریزلټ راغلی او د هر یو لیجر نه به چې کوم دی په لاست کې یو ریزلټ راغلی یا به ترې ډیبټ بیلنس راغلی یا به ترې کریډټ وي نو مونږ به هغه لیکو په ټرایل بیلنس کې اوس زه په ټرایل بیلنس کې دا ټوټل چې کوم مونږ کوم اکاونټونه جوړ کړي په لیجر کې د دې ټولو دا انټري کوم په ټرایل بیلنس کې او بیا چې کوم دی د دې نه ډیټا وړو واپس دا چې کوم دی ما د لیجر نه ډیټا اوس راوړه ټوټل ډیټا مې ولیکله او اوس د دې نه پاس مونږ څه کوو اوس د لیجر نه د هر یو ډیټا چې کوم ریزلټ راغلی نو مونږ هغه لیکو لکه څنګه چې د کیش والا لیجر نه راغلی او 1,77,000 مونږ د 2,40,000 نه چې کوم 63,000 من پې کو هغه ترې راغلی و بیا چې کوم دی د فرنیچر اکاونټ نه زمونږ سره لاست کې راغلی و 20,000 روپۍ په ډیبټ کې مونږ هغه ولیکو بیا چې کوم دی د اکاونټ ریسیویبل نه چې څو راځي مونږ به هغه ولیکو د 15,000 نه 10,000 من پې کو نو زمونږ سره راغی 5,000 روپۍ بیا چې کوم پرچیز اکاونټ دی نو زمونږ سره د پرچیز اکاونټ نه چې څه راغلی مونږ به اوس هغه ولیکو اوس چې کوم دی د پرچیز اکاونټ نه زمونږ سره 50,000 نو ډایرکټ مونږ 50,000 په پرچیز اکاونټ کې ولیکو د دې نه بعد چې کوم دی زمونږ سره اوس رینټ اکاونټ راځي نو په رینټ اکاونټ کې زمونږ سره څو راغلی دی رینټ اکاونټ زمونږ سره صرف 5,000 دی مونږ 5,000 ولیکو د دې نه پاس اوس زمونږ سره سیلریز اکاونټ نو 8,000 روپۍ سیلري ورکړی وه 8,000 هم ولیکو مونږ اوس ډرایینګز راځي نو ډرایینګز چې کوم دی 5,000 روپۍ ډرایینګز راغېستي دي 5,000 هم ولیکو د دې نه بعد چې کوم دی اوس زمونږ سره راځي کیپیټل اکاونټ نو په کیپیټل اکاونټ کې چې کوم دی نو 2,00,000 روپۍ کریډټ شوی دی مونږ به سمپل دا د کریډټ په جګي کې ولیکو چې 2,00,000 روپۍ بیا د دې نه پس زمونږ سره بل راځي اکاونټ پیبل چې کوم دی نو 5,000 روپۍ دی مونږ به سمپل دغه 5,000 روپۍ ولیکو نه ساري 25,000 روپۍ دی نو دغه 25,000 به مونږ ولیکو 25,000 روپۍ دی مونږ به 25,000 روپۍ ولیکو بیا چې کوم دی نو سیلز څومره شوي دي سیلز چې کوم دی نو ټوټل 15,000 او 30,000 روپۍ چې کوم موږ جمع کړو نو راځي 45,000 روپۍ نو سیل زموږ سره شوي دي 45,000 روپۍ مونږ به دا ولیکو اوس به چې کوم دی مونږ ډیبټ سایډ او کریډټ سایډ کمپیر کوو چې آیا دا دواړه ټیک راځي او که نه راځي نو اوس به مونږ څه کوو ډیبټ سایډ چې کوم دی دا به جدا جمع کړو او کریډټ سایډ چې کوم دی دا به جدا جمع کړو نو که مونږ راشو ډیبټ سایډ اول جمع کوو نو کریډټ سایډ چې اول جمع کړو نو دا راځي 25,000 او 45,000 45,000 څخه چې 5,000 جمع کړي نو 50,000 او 20,000 70,000 او 2,00,000 2,70,000 به دغه شي 2,70,000 روپۍ چې دا مونږ ولیکو دې نه پس به مونږ اوس راشو ډیبټ سایډ ته ډیبټ سایډ چې کوم دی نو 20,000 او 5,000 25,000 25 او 50 75 75 او 50 80 80 او 5 85 85 او 5 90 90 او 3 93 93 او 7 دا راځي 1,00,000 او 1,70,000 راځي 2,00,000 او 80,000 روپۍ نو 2,70,000 روپۍ چې کوم دی دا برابر دی د 2,70,000 روپۍ نو ټرایل بیلنس چې کوم دی
نو دلته کې ډیبټ سایډ د کریډټ سایډ برابر شو. اصل کې مقصد هم د ټرایل بیلنس دا دی چې مونږ به دغه سایډونه برابر راولو. نو دلته کې کم ایډجسټمنټ ټرایل بیلنس یا ایډجسټډ ټرایل بیلنس چې کومه خبره وه هغه دلته ختمه شوه. دا ضرورت رانغی، ضرورت پې هله راتلی چې کله دا برابر نه راتلی نو مونږ به ایرر چیک کولی چې څه غلطي وغیره ده نو هغې طرف ته به مونږ راتلی. نو دې وجې نه دا دواړه برابر راغله. نو اوس چې کوم دی نو د دغې ضرورت پاتې نه شو. دې وجې نه اوس به مونږ راځو انکم سټیټمنټ ته. انکم سټیټمنټ مطلب دا دی چې مونږ اوس دا خبره چیک کړو چې آیا زمونږ بزنس چې کوم دی د په لاس کې پاتې شوی دی که نه دی پرافټ کړی دی. نو انکم سټیټمنټ چې کوم موږ جوړو نو موږ به انکم معلومو. انکم چې کله موږ معلومو د انکم سمپل فارموله څه ده چې موږ به ولیکو ریونیو منفي ایکسپنسز چې څومره خرچه شوې ده نو موږ به هغه منفي کړو د ټوټل ریونیو نه. نو زموږ چې کوم دی نو هغه به پاتې شي انکم به زموږ سره پاتې شي. ریونیو منفي ایکسپنسز چې کله موږ ولیکو دا د انکم فارموله ده. اوس به موږ څه وکړو؟ اوس به موږ فرسټ اف آل ریونیو پوینټ کړو چې زموږ سره ریونیو څومره راغلی ده، موږ ته پیسې څومره راغلي دي په ریونیو کې. ریونیو زموږ سره راغلی ده، یو خو موږ سیلز کړلي 45,000 روپۍ د سیلز نه راغلي او بل موږ ته اکاونټ ریسیویبل کې 5,000 روپۍ ریسیو شوي دي. نو دغه دواړه به موږ ولیکو. 45,000 او 5,000 چې کله موږ جمع کړو نو زموږ سره ریونیو ټوټل څومره شوې ده 50,000 روپۍ. دا به موږ ولیکو 45,000 جمع 5,000 چې کله موږ ولیکو نو دې نه راځي. اوس به چې کوم دی موږ ایکسپنسز کاونټ کوو چې څومره ایکسپنسز شوي دي. نو 50,000 روپۍ زموږ ایکسپنسز یو شوي دي، موږ پرچیز کړی دی. 5,000 زموږ بل شوي دي، موږ رینټ پې کړی دی او زموږ چې نور ایکسپنسز کمې شوي دي 8,000 هم سیلري ورکړله او 5,000 چې کوم دی نو موږ ډرایینګ ځان له پرسنل یوز دپاره راایستي دي. نو موږ دا ټوټل جمع کړو. دا چې کله موږ ټوټل جمع کړو د دې نه راځي 68,000. اوس چې موږ انکم کاونټ کوو نو موږ به د ریونیو نه چې کوم څومره ایکسپنسز زموږ شوي دي موږ به ترې دغه ماینس کړو. نو چې دا ترې موږ اوس ماینس کړو نو زموږ سره جواب راځي زموږ ټوټل چې څومره ریونیو هغه 50,000 وه، موږ ته ایکسپنس 68,000 منفي کړو نو زموږ سره جواب چې کوم راځي نو هغه انکم راځي ماینس 18,000. نو دې مطلب دا دی چې زموږ بزنس چې کوم دی نو دا یو وړوکی شانتې لاس کړی دی 18,000 روپۍ. نو دې ته خو موږ انکم نه شو ویلی خو دا موږ پوینټ کړو چې زموږ بزنس څومره لاس کړی دی یا چې کوم دی. نو تاسو دا پوینټ کولی شئ چې ستاسو بزنس چې کوم دی نو څومره فایده کړلی یا څومره نقصان یې کړی دی. نو مین مقصد د دې اکاونټینګ سایکل دا دی چې تاسو دا وپېژنئ چې زموږ بزنس څومره اوبه